بسم الله الرحمن الرحیم. نشنل نیوز او بخشالي پریس کلب له طرفه نن د بخشالي په سنټر یعنی د بخشالي په زړه محله ګجران کې په جامعه الفلاح کې موجود یو. مونږ ډېر تاسو ته خایو او دا زمونږ ډیوټیم ده، خو نن چې ما کومه موقع وکتله ولیدله محسوس مې کړه و مې ده، نو یقینا زړه ذهن او روح دواړه ډېر خوشحاله دي. چېرته چې په یو علاقه کې د دین فضا خورېږي نو بیا زمونږ کوشش وي چې دغه میسج تاسو ته ډېر زر درکو. نن را سره په پروګرام کې میلمه دی فیجډي سکالر، یو قابل عالم مفتی عبدالله فردوس صاحب. دوی سره چې نن کم د مدرسې دوی مخکې مې سټپ اخیستی و، مدرسه الفلاح بخشالي، جامعه الفلاح بخشالي، او نن د یوې بلې مدرسې ابتدا وشوله، د هغې افتتاحي تقریب هم وشو. القرآن اکیډمي یقینا د نوم کې هم یو خپل میسج پروت دی. نو نن یو څو تپوسونه مو راوړي دي، مفتي صاحب سره دغه یو څو خبرې ترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. لومبې خو ستاسو د قیمتي ټایم ډېره مننه، او دویمه خبر دا ده چې مونږ تاسو ته مبارکي درکوو بخشالي پریس کلب له طرفه تاسو ته مبارکي چې الحمدلله د یوې مدرسې نن بل شاخ هم پرانسته وشوه او قرآن اکیډمي نن تاسو افتتاح وکړه. ډېر مبارک شي. جزاک الله خیر. مبارک. تاسو پر راتلو باندې شکریا ادا کوم، الله تاسو له ډېر جزای خیر درکړي. جی د دې جامعه الفلاح څونه وخت شو او د دې داسې څه کامیابی دي؟ ماشاءالله جی د دې بنیاد چې اول منګي خو په دې خبره باندې خو چونکه زمنګ مشران یو تسلسل د خپل پیغمبر سره قائم ساتي. دارالعلوم دیوبند دا یو کړی و د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدرسې، بیا دلته زمنګ دارالعلوم حقانیه بنور ټاون لوی جامعات دي، د هغې تسلسل قائمولو دپاره کم زنځیر تغییر جوړ کړی دی. موږ چې په دې کې موږ هم یو خپله کړی واچوه او الله جل شانه موږ هم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه سلسله کې برقرار پاتې کی. تقریبا د مدرسې 8 کالو شو الحمدلله، ډېر ښکلي طریقې سره د ابتدا نه راواله تر خامسې پورې کتابونه دي، حفظ دی، تجوید دی، شعبه تخصص ته په دې کې سیماهي جرنل چې دی الفردوس هغه دی، او ماشاءالله وخت په وخت باندې د حج او د عمرې چې تربیتي پروګرامونه کیږي. د ټولو پروګرامونو په بنا باندې د ملګرو طرف نه الحمدلله سات په سات باندې د خوشاله او د اطمینان الفاظ موږ اورو، د تقریبا کامیابی طرف ته الحمدلله روان دي. روان یو. د قرآن اکیډمي ان شاء الله چې دی آغاز وشي اخلی بخشالي ته د دې چاپېرچل مضافاتو ماشومانو ته یا چې کم تاسو سره کم طلبا دي دې ته به څه فایده ورسیږي؟ نو اول خدا خبره چې موږ د دې مدرسې د دویم شاخ ولیکلو کو، چونکې موږ سره د زید تنګي مسله وا رهایش پوره نه برابرې ده، بیا د استادانو په مشاورت باندې د مشرانو په مشاورت باندې هغوی چې چونکې یو نوې بلاک جوړ شي په هغې کې د قرآن مجید د پاره بالکل خاص وي، ناظره شوه، حفظ شو، تجوید شو، قراءات شوه، دا وشي الحمدلله. دا کمی موږ په دې علاقه کې محسوسوم ښکلې تقریبا اوسه پورې زموږ ماشومان دي دا سکل امتحانات د وفاق المدارس راغلي دي، د تجوید شعبه چې ټول ملګري ممتاز دي، او په حفظ کې الحمدلله داسې ملګري شته چې 100 نمبر یې غستې دي. د بونګوي چې دا یو ډېر ښکلې منظم طریقې سره وشي، زموږ ماشومان الحمدلله سکولونو کې مقابلې کوي، الحمدلله د ضلعې په سطح باندې پوزیشن اخلي. د بونګوي چې ان شاء الله دا به زموږ رستو مستقبل ته بچو ته یو ډېر بهترین فایده وي، او زموږ خپل فایده پکې دی چې ان شاء الله موږ بنی یو دا به وي که خیری. بالکل جی. قدرمنو د مفتی صاحب دغه شارټ غونته میسج مونږ تاسو ته درکو. مفتی صاحب زمونږ د علاقې والدینو ته څه میسج ورکول غواړئ په اخره کې؟ ماشاءالله دا خو ستاسو ډېر بهترین سوال دی، چونکې د انسان د مرګ نه بعد دی ختم شي، چې
چې د مرګ راشي دی ختم شي او دا نن چې زمونږ دلته وجود دی دا زمونږ د استادانو وجود دی زمونږ استادان نن جمدي شو موږ خلک ته پوښتنه کوي چې تاسو استادان څو کوم غوته به موږ ته ګوري دا زمونږ استادانو یو سلسله قائمه ده نو د بشخالي او خصوصا د دې محله علاقې ملګرو ته خصوصا مشرانو ته دا دعوت ورکوم چې په هر کور کې الحمدلله یو بچی وي او کو یو بچی نه وي د زه دا وایم چې الحمدلله داسې یو نظام او داسې یو ماحول دلته مهیا دی چې یو سړی د سحر نه راواله تر اشراق پورې ټایم عمر کوي د سکول نه مخکې نه الحمدلله په هر کور کې بدودري بچي حافظان وي اوسم الحمدلله په هر کور کې زمونږ یو حافظ موجود دی شکر دی نو ان شاء الله غي د پاره دا دعوت ته چې غي په د پروګرام ته وګوري او خپل یو بچي چې راغله دین د لپاره وقف کیږي جی ډیر مننه قدرمنو څنګه چې تاسو په دې ویډیو کې وینئ د مدرسې یو بنیاد کې خوسته شو نو د دې لپاره د بنیادی سيزونو ضرورت هم وي لایک فاینانشلی نو کله چا سمره وسهم کیږي نو ډایرکټ تاسو د مفتی صاحب سره رابطه وکړئ لازمي نه چې تاسو دوی ته کیشور کې تاسو دوی ته سیمټ وغیرہ نور چې کم تاسو ته پته لګي په بلډینګ میټیریلز کې چې کم سیز راځي نو هغه تاسو دوی ته راوړی شي او دا ګټه تاسو تر د مرګ نه پس هم دا تاسو حاصلولی شي امید لرو چې د مفتی صاحب خبرې بس تاسو خوښ شوي وي او ان شاء الله چې دا بیان چې کوم دوی دا میسج کوم دا به تاسو خپل ملګرو سره شیر کړئ هغوی ته به ورسوئ په دې تمه د بل پروګرام ورکې اجازه ابوبکر صدیق بخشالي فرس کلب علماء حقانین او ربانین تل دنیا ته ثابت شو چې دا د مدرسو خړ پړ طالبان دي چې یو خبره وکړي نو امریکای سره داغي جواب نه دا نه چې د جګ په میدان کې الحمدلله امریکایان یوازې تختی که پټاک شو کې دي کینی دلته مخامخ ورته کینی له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين